الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس حين عود الجبروت عن شوائب النفس وسماته، والصلاة على نبيه المؤيد بسطر حججه وواضح بيناته، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة طريق الحق والهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتهائی محترم مسلمانوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم خلیفہ دی، خلیفہ راشد، او د اسلام شان او شوکت مضبوطیا په حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سره راغلی ده. عمر دغه نامه ده، د خطاب بچی دی، او فاروق دغه لقب دی. قرآن مجید الله رب الجلال دغه صفت چې ذکر کړی دی، د حق او د باطل په منځ کې فرق کوونکی، همدغه صفت د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دی. د عمر خصوصي شان دا و چې هغه د حق او د باطل په منځ کې فرق راوستونکی و. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه شخصیت دی چې د ده په ذریعې سره الله رب الجلال اسلام مضبوط کړی دی، اسلام ته عزت ورکړی دی، او د قرآن مجید پیشګویانې الله د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د په لاس سره الله پوره کړي دي. ډېر یو وسیع موضوع ده، وسیع عنوان دی. دغه مختصر وخت کې د هغه په سیرت باندې تفصیل سره بحث نشي کېدی. محترمو، صرف د حصې د شاملولو لپاره دوه درې خبرې د عمر فاروق رضی الله تعالی په حوالې سره ستاسو سره شریکوم، هغه ستاسو وړاندې عرض کوم. ابتدا د اسلام کې د وخت کې تقریبا 40 کسان یا 50 کسان مسلمان شوي دي. اسلام انتهایی مسلمانان کمزوري و مظلوم و. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام منځ دغسې نور کارونه د دین هغه به پټ او خفیه کوله. مشرکینو په مسلمانانو باندې انتهایی ظلم کوو، زیاتی به یې کوو. دغه وخت کې نبي علیه الصلاة والسلام په کعبه کې دعا کوي. یو طرف ته میټینګ شروع دی په دارالندوه کې د مشرکینو. د هغوی د میټینګ مقصد دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د میټ نه لرې کړي، نبی علیه الصلاة والسلام شهید کړي، نبی علیه الصلاة والسلام قتل کړي او د اسلام دغه باب بند کړي. دغې باندې میټینګ شروع دی، قسمه قسمه مشورې راځي. اخر کار په دې باندې خبره طے شوله چې نبی علیه الصلاة والسلام قتل کړي. د هغې لپاره نبي علیه الصلاة والسلام خو به قتل کړي، خو څوک به یې قتلوي؟ عمر فاروق رضی الله تعالی چې انتهایی بهادر و، انتهایی شجاع و، انتهایی پهلوان و، د یو ډېر لوی قبیلې او خاندان سره تعلق ساتو. او بیا د دیو په قبیله کې د خبره مشهوره وه چې یو چا به اسلام راوړو، نو دیو ور سره انتهایی ظلم کوو، دیو به انتهایی زیاتی کوو په هغې باندې. کله یو اسلام راوړی، کله بل اسلام راوړی. دیو سوچ وکړو چې دا خبره خو موږ ته ګرانېږي، روزانه یو کس اسلام راوړي، بیا موږ هغه د منع کولو کوشش کوو، جبر پې کوو، زیاتی پې کوو. راشه په اصل کې د ډیوه مړکه ختمه کړه چې دا باب بند شي. دې وجې نه په دغه میټینګ کې عمر فاروق رضی الله عنه پاڅېدو چې دې وخت کې عمر فاروق نه و. ویل دا کار به زه وکړم، نبي علیه الصلاة والسلام به زه قتل کړم، شهید به کړم. دی له هغه ځایه نه به سبا ته راووتو، توره ورسره روانه ده. دې کې د دیو د خاندان
د دې یو خور د عمر فاروق رضی الله فاطمه بنت خطاب د خور او د اوخي سید هغه دوړو اسلام راوړل لاره کې راوي د خاندان یو بل کس ته نعیم هغه اسلام راوړل عمر رسول تور ور سره د غسر روان دی لاره ور نعیم مخامخ شو ته بس چرته زه وبره او ته زم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دی دا سر قلم کو دیو سره بحث وشو تکرار وشو اخر کې ورته وی لاړ شر خپل خور ته پوښتنه وکړه ستا خور مسلمانه شوې ده اول لا غیر موکل رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسته وکړي ډېر روان شو د اوخي کور ته راغی خور دروازه ټکي دي کې اگر هغه ځګین د قران مجید ته تلاوت आवाज راشي دروازه چې کله اوی هغه پاڼې کوم مسودات ور سره هغه پټ له بچل دی د په تیزی سره رانو تر خور نه د بوس کې د سو اوی د پټول کوشش کوي او د تفصيلات دي دن وهله مو شو تکول مو شو اگر د اوخه چې کوم هغه گزار ورکو به و شر ورزي خور باندې گزار ورکو بهر حال داغه هر څه نورستا دغه پسره باندې د په حکومت د قران आवाज لګیدل او قران مجید د ډیر زیات اثر نډک دې اثر کوي یقین وکړه د کاڼ لري دې سره یقین وکړه ورونه د ترشتي کېږي صح ورونه د ترشتي شوی دیو جن عمر فاروق رضی الله عنه ته د आवाज رسیدل د خورنه تاسو کې د تخصص والسلامات لګاوه او کله چې قران مجید د تلاوت شروع شو علماء لیکي دي چې تر اول سبح لله ما فی السماوات دا شروع د امنو بالله ورسوله دي آیات تشرا ورسېدو دته په سبب باندې د اثر وشو خور ته وای ما تر باندې راته ما ته کلی هو هغه ته نه تر شرک او کفر په پلیتې سره پلیتې او وسلو کې راغلی بس ویل وسله او کلمه ویلا حدیث نه پس اوخي ته وای ما رسول الله صلی الله علیه وسلم خاطر وسراوته سر اغسطول بارا لیکن سر ورکول دو بارا ورد اگه ور روان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا دے وقت دا ارقم پکور کی دے بدار ارقم کی نور صحابه ورسره دي دیو چې لري نو ولې نو چې نبی عمر فاروق رضی الله عنه تور ورسره در روان دي واقعي نو کومې چې نه خبر څه شي دي صحابه خپل مې خبرې کوي یره چرته په غلطه اراده روان دي سید الشهداء حضرت حمزه رضی الله عنه چې دې پهلوان انتهایی بہادر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترو دې صحابو ته پریږدي په صحیح راځه راغله وټیک دا ورنځو خپل توري سره د کار تمام دې چې راورسېو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری لاس وروا چوټي عمر وای په صحیح راځه راغله د باندې مرور راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دا روح خپل الله ورکړل دورته الله رسول الله مسلمان دې غواړو زبیت کولو تر هغه اسلام کلمه ویلو تر هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه وخت کې د کلمو ویلا رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوشالۍ د وجه د جبینه د الله اکبر نه आवाज وته حدیث سره صحابه کرام د الله اکبر ناره ولګول او خواته په دغه نږدې غر کې سیرت نگاران لیکي او مونږ ورته आवाज پیدا شو په دې سره د غر کې आवाज ورته پیدا شو یو روح ورته راغی نظر ورته ګورئ د عمر فاروق رضی الله عنه د شان د بارک سره د عمر شان بولی د عمر کافی دا چې 1,44,000 صحابه دا ټول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طالبانو نبی علیہ السلام مخلوق لیکن په 1,44,000 صحابو کې عمر هغه صحابي دی چې د مطلوب د خپل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تعلیم دی د در فضیلت د پر د عمر کافی دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کوي اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب یا الله اسلام تر عمر فاروق رضی الله عنه سره عزت ورکړي اسلام مضبوط کا ال تپرون دعا کوي د عمر رضی اسلام راوړي په دې خانقاه کې یو دعا ابراهیم علیه السلام کړی و وباسفیهم رسولا من انفسهم هغه دعا سمو د بس قبول شو یو دعا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی نن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کوي سبا ته عمر رضی اسلام کلمو اسلام دا د عمر فاروق علماء تفصیل سره لیکلي دا او بیا د په بار کې اول من اسلم اعلانیه فهو اول هغه سړی چې کلا او ښکار اسلام راوړل دی عمر او اسلام چې کله راوړل دیو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه موضوع خو به کول رقم په کور کې به کول اذان خو به کېدو لیکن عمر چې اسلام راوړل
عمر ویل دا نشي کېدی. عمر د اسلام راوړی ویل اذان پټ وشي، عمر د اسلام راوړی ویل لمونځ پټ وشي. لاړو د خانه کعبه په چت باندې اذان وکړو، لاړو په خانه کعبه کې کلاو طریقې سره اذان وشو. دا د عمر په او عبدالله بن مسعود فرمایي فلما اسلم عمر قاتل قریش حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. عمر چې اسلام راوړو قریش سره جګړه شروع وه تر دې پورې صلى عند الكعبة عمر د کعبې په خوا کې منځ وکړو، موږ ورسره منځ وکړو. دې نه مخکې چې ښکاره موږ نه شو کولی. د هجرت موقع راغله، خلکو خو هجرتونه کول، شپې هجرت په یو طریقې سره، بلې ځکه مشرکین وو رکاوټ ورځو څوک یې نه پرېښودل. ډېر د ظلم لوی داستان دی. لیکن عمر چې کله هجرت کوو هغه ښکاره د ورځې هجرت وکړو، راغی ودرېدو، اعلان یې وکړو الله د پیغمبر حکم دی، د الله حکم دی. عمر هجرت کوي. تاسو کې څوک د عمر لاره نیوی شي مخامخ دې راشي. تاسو کې څوک خپلې بیبیانې کونډول غواړي، خپلې میندې په ځان باندې جړول غواړي، خپل بچي یتیمانول غواړي، نو راشي چې د عمر مخنیوی دې وکړي. عمر فاروق رضی اسلام کلمې اعلانیه ویلې و، اسلام یې ښکاره راوړو، هجرت یې ښکاره کړی و، اذان یې اعلانیه کړی و، مونځ یې په کعبه کې اعلانیه کړی و. دا د عمر فاروق رضی د وجې د اسلام ته عزت ملاو شي. او د اسلام راوړلو چې په دې سره په مشرکینو کې یو مایوسي خوره شوه، میټینګونه شروع شو ځای په ځای. کم چې هغوی ځای په ځای باندې هغوی منصوبې جوړې کړې وې، هغوی ته پته ولګېده چې نن زموږ ټولې منصوبې ناکامه شوې، ختمه شوې. عمر فاروق رضی الله عنه دی بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم خلیفه دی. اولنی خلیفه راشد ابوبکر صدیق رضی الله عنه، د هغه نه بعد دویم خلیفه راشد عمر فاروق رضی الله عنه. د ده کل خلافت 10 کاله 6 میاشتې 4 ورځې په 22 لاک مربع میل باندې د اسلام جګړه وشوه کړې. عمر فاروق رضی الله عنه د ده دور خلافت د انتهایی وسیع دی. علماء ورباندې تفصیلا کتابونه لیکلي. بیا د ده په دور کې انتهایی ډېر زیات فتوحات شوي. اگه سړی بیانوي یقینا 9 جمعو کې نشي بیانولی، لیکن لویه خبره عمر فاروق رضی چې کوم انصاف قایم کړی و تر اوسه پورې د هغې نظیر نه دنیا پیش کړی دی او نه به د قیامت د سبا پورې څوک پیش کړی شي. خپله باندې چې کله د ایران او د روس په دوره روان و، سرکاري دوره، د دجلې په غاړه باندې د یو وړی کور دی، دې ته ورغی. هغه وړی ته تپوس کړي، هغه ته پته نشته دی چې دا امیر المؤمنین خلیفه دی. ورته یې وویل څه حال دی؟ امیر المؤمنین په باندې مې ستا څه رایې ده؟ هغه ورته وایي د قیامت په ورځ به زما لاس یې د عمر ګریوان وایي. هغه ورته یې وایي ولې؟ ورته یې امیر المؤمنین تر اوسه پورې یو ځل هم زما خواته رانغی چې زما تپوس وکړي. په دومره لوی خلافت کې، په دومره لوی حکمرانۍ کې د یو کس کور ته ذاتن پردن راتلل هغه ممکن نه و. لیکن بیا هم عمر ولاړ دی، تپوس ورنه کوي، هغه ته پته نشته دی چې عمر دی. هغه ورته وایي ابۍ عمر ته ستا څه پته ده؟ هغه ورته وایي چې عمر ته زما پته نشته دی، بیا عمر حکمران ولې جوړ شوی دی؟ هغه ته پته نشته. ورته وایي ستا په شان کس مستحق دی چې هغه حکمران جوړ شي، هغه امیر المؤمنین جوړ شي.